السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یارانو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یې. د ژوند په خوشحالو او مزو چرچو کې به څنګه تاسو پته ده چې د پرایویټ او د سرکار سکول چټیانې هغه شو دي او واړه ټول چې کوم دي منډې ترړې وهي ګرځي په هره کوڅه کې چې کوم دي واړه دي د دوکان مخې ته ګرځي او د کور نه راوباسي او بعد به زموږ مازغه وخوري. دا اوس راغله دوکان مخې ته ولاړ 3 غنټې وشوې، دغه بل چوټه همدارې را روان دی. نو دا وخت ما ته یو وخت را یادوي، دا چې ورسره دا پراټه همدا ځای و، همدا دوکان و، هم دا علاقه وه، همدا ځای و، همدا کورونه و. په دې ځای کې چې موږ کله واړه ماشومان وو او د سکول په وخت په 5م جماعت کې چې کله زه وم، د اتنا نه واله تر د 5م جماعت پورې په هغه ټایم کې زما عمر چې کوم و تقریبا 8-9 سال یا 12 سال په عمر کې چې کله زه وم، نو په هغه ټایم کې دا پراټه او دا چې د کم کور راغلی دی که نه، نو نن هم تقریبا 25 سال وشو چې 15 کاله پس هم د هغه کور نه چې او پراټه دا نن هم مال راځي. یعنې زما نه دلته دوکان دی او یعنې غټ سړی یم، په سړو کې حساب یم، پخوا نه ماشوم وم، وړوکی وم. نو چې کله به زمونږ د سکول بریک وشو او د بریک په ټایم کې به موږ سیده دې کور ته لاړو. دوی د کور خوا ته به بار په زړو جاړو کپړو کې ناست وو، د هغه وخت دغه کپړې وې، د سکول دور و. نو چې موږ به دوی ته کله ګیټ وهو، نو دوی موږ ته چېرته په زندګۍ کې هم انکار نه دی کړی چې نن څه نشته او نن موږ څه نه دي پخ کړ. په الله یقین وکړه، هغه ښځه دې الله پاک قبر د نور نه ډک کړي او الله تعالی دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. اوس د هغوی کوم خاندان دی، نو الله تعالی دې له ډېر عمر ورکړي او الله تعالی دې په برکت پیدا کړي. الله تعالی دې ډېرې خوشحالیانې په کور کې راولي. نن هم د هغه کور چې کومه دی په دې وخت کې سهار وختي دا پراټه راغله، دا چې راغلی دی او یقین وکړه چې هر سحر او هر غرمه یعنې ماسپښین مازدیګر ټایم کې دا چې راځي او دوی رالیږي. یقین وکړه زموږ د ړنو د ډېر دعاګانې خېږي او الله دې درته خیر ذریعه وګرځوي. یعنې کومه رشته چې نن 15 کاله مخکې قایم وه، نو هغه نن هم دوی وساتله او نن هم چې دغه دی دا پراټې او چایان زموږ خوا ته راځي. یقین وکړه زما د ړنو د ډېر غټ دعاګانې خېږي. پخوا دا کور چې کومه دی، دا مخامخ چې کوم کور ښه دی دې کور نه راځي، او پخوا چې کومه دی دا بل دی خو دا کور و، دا مخامخ ایریا، دا ټول چې کومه دی یو کارین و، یو باړۍ وه چې په دې کې مونږ منډې تړلې والې او په هغه وخت کې مونږ خپل ډبې کولې. یعنې د هغه خلک هغه مینه محبت نن هم مونږ له راکړی، کوم چې نن د نن نه 15 کاله مخکې مونږ ته میلاو شوی و. نو زه د دې شکریا ادا کوم. په دې وخت هغه مخامخ نشته او چې کومې ښځې زموږ خدمت کړی او موږ له چایونه او په هغه وخت کې شونګلې او ساګ وغیره د وخت معمول چې څه وو هغې به موږ خوړلي. یقین وکړه هغه زموږ نن هم نه دي یار، نن هم موږ ته یاد دي. خو کومه ښځه چې وه نو هغه نن په دې دنیا کې نشته. لهذا تاسو ته هم دعاګانې کوئ او زه خو ته خصوصي دعاګانې کوم چې د هغوی مینه محبت نن هم د هغو په کور کې زموږ دپاره په زړونو کې ځای لري. الله تعالی دې له ډېرې خوشحالیانې ورکړي. الله تعالی دې د دوی د کور ټول ضرورت پوره کړي. الله تعالی دې خپل رحم کرم په دوی باندې وکړي او الله تعالی دې په خصوصي رحمتونه او برکتونه هغه دې الله راووروي. نو بس ویډیو ختموم، چونکې یو هفته پس چې کومه دی هغه یوټیوب ته رالم، ځکه چې یو هفته پس یو هفته هم داسې تېره کړه، څه ویډیو هم نه راکړ. نن مې بس دا ریکارډینګ په اوري ځل باندې وکړو چې انسانیت لا ژوندی دی، لا مړ نه دی. الله تعالی دې په ټولو مستانو کې داسې د غټ زړه خلک پیدا کړي چې هغه د هر چا مددګار شي او د هر چا مدد کولی شي.